که ستاسو د فیسبوک پروفایل ریچ آوټ بند شوی یعنی تاسو پوسټ کوئ ټیکسټ کوئ تصویر خیجوئ یا دغه شانتي ویډیو خیجوئ په هغه باندې نه لایک راځي نه پې کمنټس راځي نه پې شیر راځي د دې نه مخکې چې تاسو به یو پوسټ وکړو نو په هغه باندې به 100 200 لایکس راتله اوس که تاسو پوسټ وکړئ نو په هغه باندې 15 کسان 10 کسان 12 کسان راځي او زیات کسان نه راځي یعنی ستاسو د فیسبوک پروفایل ریچ آوټ بند شوی دی دا خلکو ته نه وررسي تاسو پوسټونه کوئ خو نه وررسي نو تاسو نه 15 داسې سټپس ښیم چې په دې باندې تاسو عمل وکړئ نو ستاسو آی ډي به ریچ آوټ به ختم شي دغه به کولاو شي او چې تاسو کله هم پوسټ کوئ دا به ډېرو زیاتو خلکو ته وررسي ډېرو ملګرو ته اکثر دا مسله راغلې وي چې د هغه د فیسبوک آی ډي ریچ آوټ بند شوی 15 سټپ دا به تاسو فالو کوئ او دا به چې څنګه تاسو فالو کړل نو ستاسو فیسبوک ریچ آوټ کم بند شوی دی دا مسله به کلیر شي او ستاسو فیسبوک پوسټ ټیکسټ یا ویډیوز وغیره دا به هر چا ته وررسي اولنی سټپ دا دی چې تاسو به کم از کم په ورځ کې د 20 نه والا تر 30 پوری پوسټ کوئ تاسو به یعنی ټیکسټ کوئ څه لیکل به کوئ هغه به پوسټ کوئ یا به تاسو تصویر خیجوئ یا به تاسو څه ویډیو خیجوئ تاسو خپلې ویډیوګانې وي هر قسم ویډیو وي تاسو چېرته په چکر لاړ شئ تاسو چېرته په ګاډي کې روان وي تاسو څه وینئ څه ګورئ دغه شان تاسو څه گیم کوئ نو هر قسم پوسټ کولی شئ کم از کم 20 نه والا تر 30 پورې پوسټ به تاسو پر ډے دا تاسو لازم کوئ په دې کې به تاسو ملګري ټیګ کوئ ستاسو په آی ډي کې چې څومره ملګري ستاسو سره فرینډ دي هغه ټیګ کوئ چې ستاسو ریچ آوټ کولاو شي ریچ آوټ کم بند شوی دی خلکو ته ستاسو پوسټونه نه ورسي چې دا کولاو شي انګیجمنټ یعنې خلکو سره رابطه ستاسو سیوا شي زیاته شي دې سره به ستاسو د فیسبوک ریچ آوټ کومه بند شوی دی دا مسله به کلیر شي دا و اولنی سټپ دویم سټپ دا دی چې تاسو به د خپل فیسبوک پروفایل کومه سټوري چې وي سټوري اکثر در چې په فیسبوک پروفایل کې وي سټوري ته څه خیجئ نو سټوري ته به تاسو کم از کم د 10 نه والا تر 15 پورې سټوري ته څه خامخا خیجوئ تاسو به څه لیکل خیجوئ تاسو به څه کوېسچن کوئ څه معلوماتي څه به خیجوئ تصویر به خیجوئ چا نه به څه پوښتنه کوئ خو د 10 نه والا تر 15 پورې کم از کم د ورځې به تاسو دا خپلې سټوري ته خیجوئ چې ستاسو د خلکو سره انګیجمنټ سیوا شي چې د هغو په میسنجر باندې د هغو په ټایم لاین باندې ستاسو سټوري راځي چې یاره دې سټوري ته څه خیجول دي دا و زموږ سره دویم سټپ دریم سټپ زموږ سره دا دی چې تاسو خپلو ملګرو ته وایئ چې زما په پوسټ باندې کمنټس وکړي لایکس ورکړي او دغه شانتي شیر وکړي او څومره چې کمنټس هغو کولی شي ستاسو په پوسټ باندې که تاسو یو ټیکسټ کړی تاسو یو ایمیج خیجولی تصویر هم خیجولی تاسو یو ویډیو خیجولی نو چې تاسو خپلو ملګرو ته دا خبره کوئ چې یاره زما ریچ آوټ بند شوی دی زما پوسټونه چاته وررسي نه چې زما ریچ آوټ کولاو شي دغه پورې زما په پوسټ باندې تاسو کمنټ کوئ لایک کوئ او شیر کوئ دا و زموږ سره دریم سټپ څلورم سټپ زموږ سره دا دی ډېر زیات ملګري اکثر فیسبوک خپل پروفایل خو یوز کوي استعمالوي خو میسنجر نه استعمالوي چاته میسجونه نه کوي د میسجونو رابطه یې کټ کړې وي نو څلورم سټپ دا دی چې تاسو د ملګرو سره انګیجمنټ سیوا کوئ د هغو سره رابطې سیوا کوئ په میسنجر باندې خلکو ته میسجونه کوئ چې ستاسو د فیسبوک ریچ آوټ کم بند شوی دی چې دا کولاو شي دا و زموږ سره څلورم سټپ پنځم سټپ زموږ سره دا دی چې تاسو به د خپل فیسبوک پروفایل اکاونټ نه لایو ویډیوګانې کوئ تاسو چې چېرته په چکر لاړ شئ تاسو په غاړي کې روان یئ دغه شانتي تاسو خوراک کوئ تاسو لایو ویډیو راځئ ډیلی په بنیاد باندې کم از کم تاسو یو ویډیو کې لایو راځئ که تاسو ځان راوستل نه غواړئ تاسو اډیو هم لایو کولی شئ تاسو ځان مه راولئ تاسو اډیو لایو په خپل فیسبوک پروفایل نه راتلی شئ دا و زموږ سره پنځم سټپ نو چې دا 15 سټپونه تاسو دا په دې باندې تاسو عمل وکړو نو انشاءالله ستاسو فیسبوک چې کوم فریز شوی دی بند شوی دی دا خلکو ته دې پوسټونه ستاسو نه ورسي دا به 100% انشاءالله کولاو شي نو دا و زموږ سره دغه 15 سټپ دا 15 سټپونه به تاسو کم از کم د یوې میاشتې پورې یعنی د 30 ورځو پورې دا استعمال کوئ په دې باندې به تاسو عمل وکړئ نو ستاسو د ریچ آوټ کومه مسله چې دا خلکو ته نه ورسي ستاسو سره فرینډس هم ډېر زیات دي خو نه هغو لایک ورکوي نه کمنټس کوي او نه شیر کوي او ستاسو ریچ آوټ بند شوی دی اکثر ملګري تاسو ته وایي چې یاره تاسو خو بالکل ورک یې په فیسبوک باندې نه ښکارئ خو ستاسو اصل کې پوسټونه چې دی نو هغه ریچ آوټ بند وي د دغه وجې نه ستاسو پوسټونه خلکو ته نه ورسي نو امید لرم نننۍ ویډیو ډېره زیاته لازمي وه ډېرو ملګرو ته دا مسله وه د دې ویډیو د کتو نه پس دغه 15 سټپونو باندې د عمل نه پس تاسو دا مسله به انشاءالله چې کلیر شي دغه شانتې قیمتي ویډیو به ستاسو لپاره راوړم که تاسو زموږ د یوټیوب چینل سجاد احساس نوي سبسکرایب کړی هغه هم ځان سره سبسکرایب کړئ اجازت به ستاسو غواړم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.